من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. دي آیات د مخکې سره دا ربط دی چې مخکې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وویله چې تبلیغ وکړه او بتا باندې تبلیغ فرض عین دی او اریګه ما الله ولې حفاظت کوي. وس نصاب د تبلیغ بیانې چې تب دیو د څه بیان کې نو بدی آیات کې نصاب د تبلیغ بیانې یهودیانو او عیسایانو ته دا دعوت ورکړي چې ستاسو په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې غورواله دا په نسب باندې ده، غورواله په نسب باندې نه ده، غورواله د الله تعالی د کتاب په قائمولو باندې. نو صحیح داعی هغه سړی دی، صحیح تبلیغي به هغه وي چې هغه د قوم مزاج معلوم کړي چې د خلکو په ذهن کې څه ناست. د یهودیانو په ذهن کې دا خبرو چې موږ د ابراهیم علیه السلام بچیو او که خیر نو جنت زمونږ دی. نو په دې آیات کې ورته ووایه چې لستم علی شیء، تاسو هیڅ شی نه یې، تاسو ته د نسب هیڅ فایده نه درکوي. تاسو که د الله تعالی په دربار کې مرتبه غواړئ تقیموا التوراة والانجیل، تورات او انجیل وقایموئ. نو دا د آیات کې تبلیغی نصاب. قل اوعى یا اهل الكتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، نئے تاسو په هیڅ دین باندې یا نئے تاسو په هیڅ مقام او مرتبه باندې حتی تر دې پورې تقیموا التوراة والانجیل چې تاسو قائم کړئ تورات لره والانجیل او انجیل لره وما او اغسل لره قائم کړئ یعنی عمل به وکړئ انزل الیکم من ربکم چې نازل شوی دی تاسو ته د جانب د رب تاسو د الله تعالی په دربار کې بس تاسو مرتبه او دې چې تاسو په ذهن کې دا کوم خناس ناس دی په دې باندې تاسو مرتبه د نشي رسید. د الله په نس تاسو هیڅ هم نه، تاسو هر څومره عبادتونه وکړئ، تاسو که هر څومره د ابراهیم علیه السلام اولاد شئ، د پیغمبرانو بچی شئ، لیکن د الله په نس باندې ستا هیڅ مقام نشته. دا مقام چې جوړیږي او د الله تعالی په کتاب قائمول باندې. دا د یهودیانو یو بیماری ده چې دیو ته دا مسله شته چې یاره موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو او ګوره ابراهیم علیه السلام الله تعالی اور ته نمرود واچېلو او هغه ونسو. مونږ هم د ابراهیم علیه السلام بچیو، اور مونږ نشي سېزلی. جنت زمونږ لپاره جوړ دی او جهنم د عام انسانانو لپاره دی. نو دا په دغې غلطه عقیده باندې رد دی. د 1980 په دې زمانه کې په دې انګلینډ کې او لندن کې یو خاندانو د یهودیانو هغه مسلمان شو. هغه کې یو کسو
هغه يهودي او مسلمان شو هغه پلار دی ویل چې ما د دې څه وښایي چې زه به د اسلام زده کړم پلار یې خو یهودي و هغه یهودي چې دی نو په بارن آفیس کې ملازم و په پاکستان کې هم پاتې شوی و هغه ورته وویل چې پاکستان ته لاړ شه چې اسلام یې زده کړي د پلار مقصد یې دا و چې د اسلام نه توري شي دلته چې راغی دغه هلک د په ډلو ملو باندې واوښتو او چا یو طرف ته بوتلو چا بل طرف ته بوتلو آخر کې د هغه په لاس باندې د مولانا مودودي رحمه الله یو کتاب دی دینیات هغه وله په لاس ورغی هغه چې وکتو نو اسلام خو دې ته وایي بس بیا د روان شو بیرته ایران هم پکې لاړو لویه قصې کړله وایي وګاړي کې ناست وم خواته مې یو شیعه ناست و وایي ما مونځ کوو وایي ما ته ویلې چې ته څوک یې ما چې انګلینډ نه راغلی یم وایي ما ته ویلې چې ساده سړی اسلام نشته ته به اسلام پسې د هغه ځای نه راغلی او دا منځونه هم کې مسلمان وایي راته دا ویلې وایي ما ولې د مولانا مودودي کتاب ورکړو وایي په هغه ځای باندې توبه وایسته او پاسېدو مانځه ورځېدو د مولانا کتاب یې چې وکتو دینیات په هغه ځای کې توبه وایسته او اسلام بس زه مسلمان شوم بیا ډېره قصه کړله لاړم انګلینډ ته خپل پلار ته مې دعوت ورکوو وایي هغه زما څه نه منم وایي ما دې خپل پلار ته یو خبره وکړه چې ته ماته دا خبره وکړه چې ته وایې دا جنت زمونږ دی او دا جهنم د دې نورو خلکو دی نو د یوسف علیه السلام په دې جیل کې د قیدیانو ته دا دعوت ورکړو د توحید نو چې دا جهنم د نورو خلکو دپاره دی او جنت د یهودیانو دپاره دی نو بیا یې دا دعوت ولې ورکړو په دې جیل کې چې دا کومه کسانو دا خو یهودیان نه وو نو یې پلار مې غلی شو وایي دویم دلیل یې ورته دا وویلو چې ته ماته دا ووایه چې د یوسف علیه السلام چې په مصر کې حکومت کړی دی نو د یوسف علیه السلام د دین کار کړی دی که نه دی څومره خلک به د هغه په لاس مسلمانان شوي وایي ما ته ویلې چې ډېر به مسلمان شوي وایي ما ورته ویلې په دې مصر کې خو یهودیان نه وو یهودیان خو پکې 2 کسان وو او چې جنت یوازې د یهودیانو دی نو د یوسف علیه السلام دا خلک ولې مسلمانوله وایي بیا یې ویلې چې نه 2 ورځې ما زه خپله دغه وکړم جدا به شم او کې به نه ما ولې د مولانا مودودي کتاب ورکړو دینیات ټوورډ انډرسټینډینګ اسلام دا یې په انګریزۍ کې راغلی او یو مې ولې د ډاکټر علي شریعتي کتاب ورکړو وایي دا دواړه یې وکاته چې راغله نو وایي هلته ولاړو په پټو کې وایي ما ورته ویل چې څنګه چل دی وایي ما ورته ویل چې د اذان به کله کېږي د اذان به کله کېږي چې د جومات ته لاړ شم معنا دا ده چې د یهودیانو په سر کې دا خناس دی چې بس موږ په نسب باندې اوچت یو د ابراهیم علیه السلام بچي الله وایي لستم علی شیء تاسو به هیڅ مرتبه کې نه یې د الله په نسب باندې ستا هیڅ مقام نشته کله به یې مقام حتی تقیموا التورات چې تورات را واخلئ او انجیل او ما انزل الیکم من ربکم دلته مولانا مفتی شفیع صاحب وایي تاسو وګورئ دې عبارت ته حتی تقیموا التورات والانجیل والقرآن ونه ویلو دې آیات ته وګورئ حتی تقیموا التورات والانجیل والقرآن نه دی لړ عبارت خو دې پکار او الله وایي وما انزل الیکم من ربکم اشاره د دې خبرې ته چې یوازې قرآن قایمول نه دی د قرآن څخه څه نازل شوي دي چې سنت دي هغه قایمول مراد دی که یوازې قرآن ویلو بیا خو به ویلی وي چې حتی تقیم التورات والانجیل والقرآن نه وما انزل ابو داود کې حدیث دی نبی علیہ السلام وایي ګوره نږدې ده څه خلک به یو ماړه خلک به او په کرسو باندې به ناستې وایي به چې خدای مو بخښي په قرآن کې چې څه حلال دي هغه حلال دي
او څه چې حرام دي نو هغه حرام دي خبر شي ګورې د الله رسول چې څه حرام دي هغه به هم حرام نو ما انزل الیکم من ربکم قرآن بم قائمه بخبل و بم عمل کې په وطن کې به مرایج کې او دستور زندگی به جوړه او حدیث مان جوړه ولا يزيدن كثيرا منهم او خامخا زیاتی ډیرو د منهم د دیونه ما اغس انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک د جانب د رب ستانه طغیان او کفر سرکشی او کفر قرآن خو د دې لپاره نازل شوی دی چې سړی د هدایت زیات شي لیکن دې دومره لاندې مرتبه ته رسیدلی دی چې د قرآن په وجه باندې دا هغه کفر نورم زیاتی نورم دې مخالفت شروع کی نو د قرآن په وجه باندې هدایت زیاتیږي که کفر زیاتیږي و هدایت به زیاتیږي مثال یې باران دی باران کې در لتا په دې تبعش خلاف نیست باران چې با خاورین ځمکه باندې وشي نو شیخ سعدی رحمه الله وی ګولې لالا بکې راورېدي ګل بکې راوټوکي او چې په دې څښا ځمکه باندې باران وشي دا ګندې خړ چې را روان دي دا څښا بویونه او دا خرغوږي بکې راوخېږي نو دا باران یو سړی اوس راځي او وایي چې دا ګناه د باران دی دا د باران ګناه نه دی دا د دې ځمکې نو قرآن چې راغی نو د یو هغه پاکي راښکاره کړه د هغه به هدایت زیات شو او د بل هغه ګندګي یې راښکاره کړه نو قرآن مثال هم د باران دی ځای په ځای الله تعالی مثالونه ورکوي نو دا ګناه د باران نه دی دا ګناه د دې څښا ځمکې چې د په زړه کې کومه ګندګي وه ځکه پې د کفر زیات دی فلا تأس على القوم الكافرين دا تسلی ده ته به دعوت ورکې خو چې هغه نه مني نو څه کوي خفه کېږه فيما الله تعالی بې عذاب راولي ته به خفه کېږه ان الذين آمنوا بدغه کې دا خبره ده چې دا الله تعالی په نسبت باندې نومونه څه اعتبار نشته چې ورته دا مسلمان دی نو دا چې یو سړی مسلمان نوم شو نو الله به بخي نه اعتبار نوم نه دی چې یو سړی يهودي دی جو الله به بخي اعتبار چې دی هغه ایمان او عمل صالح دی اعتبار دلیل نه دی چې زه يهودي یم او لکه د ابراهیم علیه السلام بچی یم جو بس نه اعتبار بخلاصي شي ایمان او عمل صالح ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړل دي او الذين هادوا هغه کسان چې يهوديان دي والصابئون او هغه کسان چې هغه د ستورو عبادت کوونکي دي چا ویل دا ملائکو عبادت کوونکي دي او چا ویل چې هندوان ته مراد دي والنصارى او عیسایان من آمن چا چې ایمان راوړو بالله بالله باندې والیوم الاخر او ورځ وروستۍ باندې وعمل صالحا او عمل وکونه نو فلا خوف علیهم نبی باغمانه هیڅ یره د عذاب یره وتی نه ولا هم يحزنون او نبغم جنب بدله بس شیاره بدله براته ملاو نشي او فلا خوف علیهم نبی وسيره د دې جنت برانه کړش ولا هم يحزنون او غم جنبم نه چې الله بمراته ملاو نشي مراد او محبوب دواړه وته ملاوي دل دا سوال لے جالک اللہ تعالی و ان الذین آمنوا هغه څوک چې ایماندار دي او هغه څوک چې يهوديان دي هغه چې صابئین او نصارا دي چا چې ایمان راوړل دا نور څه ټیک دي چې يهوديان ایمان راوړل نو بچ بش صابئین ایمان راوړل بچ بش او نصارا و ان الذين آمنوا سمانا بشک هغه کسان چې ایمان راوړل چا چې ایمان راوړل د دې یو جواب دا دی چې د ایمان نه مراد دې دا دی چې په ایمان باندې د مؤمنان ټینګ پاتې شو بهشکه هغه کسان چې ایمان راوړي آمن بالله چې په ایمان د الله تعالی باندې ټینګ پاتې شو نو الله به بچي مولانا مفتی شفیع صاحب حدیث وایي یو بادشاہ وایي چې هغه زما دا قانون عام دی د منونکو لپاره عام دی او د نه منونکو لپاره عام دی نو اصل مخاطب چې دی څوک دی دا نه منونکی دی
دا بلې به کې اسې راوستی دی نو دلته چې دی اصل مخاطب مؤمن نه دی هغه به اسې بچ کېږي اصل مخاطب یهودي دی عیسائی دی او د ستاره پرست دی او هندو دی هغه اصل مخاطب دی دا مؤمن به کې په ضمن کې اسې راوستی دی او دې کې دا اشاره نه چې دا مؤمن چې الله تعالی بچ کوي دا د نسل په وجه نه دی دا د دغه ایمان په وجه دی اشاره به کې دی که مؤمن هم بچ کېږي په ایمان به بچ کېږي په نسل باندې نشي بچ کېږي نو دا دعوت دی دعوت تبلیغ شو قل هو يا أهل الكتاب كتاب ولو يهوديان وعيسایان لستم على شيء نه تاسو به هیڅ یو شی باندې یعنی به هیڅ یو دین باندې نه یا به هیڅ یو مقام او مرتبه باندې نه دا الله تعالی په نسبت تاسو هیڅ مرتبه نشته حتى تردي پوری تقیم التورات چې تاسو قائم کړئ تورات لره والانجیل او انجیل لره وما اغسل انزل الیکم چې نازل کړی شوی د تاسو د من ربکم د جانب د رب تاسو نه چې قرآن او سنت دی ولا يزيدن او خامخا زیاتی با کثیرا منهم ډیرو ته د دیو نه ما هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی د تا د من ربک د جانب د رب ستانه طغیانا سرکشی ورته زیاتی او کفرن او کفرونه فرمانی فلا تأس على القوم الكافرين بس مغم جن کېږه په قوم کافر باندې ان الذين آمنوا يقينا آکسان چې ایمان راوړی والذین هادوا آکسان چې یهودیان دي والصابئون آکسان چې د ستورو عبادت کوونکي دي یا د ملائکو عبادت کوونکي دي او یا دې مراد هندو متوالي والنصارى او عیسایان من آمن چاچ ایمان راوړو په دیو کې بالله په الله باندې والیوم الاخر یو پورز رستی باندې وعمل صالحا وعمل یو کونیک فلا خوف علیهم نبی هیڅ یره په هغوی باندې